د ظلم واقعه رامخې ته شوې ده چې یو ظالم تر راپاسي او خپلې ورېرې سره غلط کار کوي، یعنې زنا کوي، او بیا یې د هغې نه بعد ډېره بېدالدۍ سره قتل کوي. دوستانو دا واقعه کوم ځای کې رامخې ته شوې ده او دې ظالم تر داسې حرکت ولې وګورو چې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان قبلول غواړئ. اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړی، خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تر نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو دا واقعه په نوخال کې رامخې ته شوې ده چې یو ظالم تر چې نوم یې ارشد دی هغه راپاسي او خپلې د 15 کالو وړې ورېرې سره اول غلط کار یعنې زنا کوي او بیا یې د هغې نه بعد ډېره بېدالدۍ سره قتل کوي. چې دا ظالم تر اول خپلې ورېرې سره غلط کار وکړي یعنې زنا ورسره وکړي او بیا یې دومره بېدالدۍ سره قتل کړي، نو د دومره غټ زړه و چې دا د خپل ورور کله په خپل کور کې اوسېدو، د دوی مور او پلار ورور نو ورور ویلې راځه دا غریب زما ورور دی، زه به یې ځان سره ساتم. ورور ته یې څه پته وه چې دا ورور به یې د لستوڼي مال سازېږي. د دې ورور یې یو څو کاله مخکې یوه بله ماشومه ډېره بېدالدۍ سره قتل کړې وه چې هغه اوس د هغې په کیس کې راحله شوې و چې داسې کار یې وکړو چې خپلې ورېرې سره اول غلط کار وکړو او بیا یې ډېره بېدالدۍ سره قتل کړه. د دې نه مخکې بلې ماشومې سره غلط کار کړی و، ډېره بېدالدۍ سره یې قتل کولی وه، خو ورور پرې یې پیسې ولګولې او د جیل نه یې راخلاص کړو. چې کله یې د جیل نه راخلاص کړو دی په کالج کې داخل کړی و چې ته خپله ته مزدوري مانه مه کوه، زه به تله مزدوري کوم خو ته خپل تعلیم مکمل کړه. او دوستانو دې کس خپل تعلیم مکمل نه کړو او د خپل د ورور پیسې یې ضایع بوتلې او خپلې د ورور سره یې زنا وکړله او بیا یې د هغې نه بعد ډېره بېدالدۍ سره قتل کړه. د ورور یې دغه یوه لور وه، دغه یوه بچنګۍ وه. ورور یې نه غوښتل چې زه نور بچي وړمه او دې جابل تېنه هغه یوه بچۍ خو هم ډېره بېدالدۍ سره قتل کړه. چې کله تېنه بچۍ قتل کړه نو بیا یې د هغې نه بعد ډېره بېدالدۍ سره په بوجۍ کې واچوله او په داسې ځای کې وغورځوله چې په هغه ځای کې د چا ذهن هم نه ولدي. چې کله یې ورور ته پته ولګېده چې دا کار خو بل چا نه بلکې زما ورور کړی دی، په هغه سر یې پولیسو ته ورکړو او ډېر زیات یې په کور کې ووهلو او ورته ویې ویلې خو ته پولیسو نه راخلاص هم شوې زما کور ته را نه شې، چې ته کوم خواځې لاړ شه خو زما کور ته را نه شې، زما په زخمونو دې ډېرې زیاتې مالګې ودرولې. دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. زموږ دا ویډیو خوښ شوي وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تر نشان ورڅخه مخه ووهئ، زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.